فقد معلوم ده کنه فقد اعذر الله الیه فی العمر اعذر د باب افعال حمزه د سلب د پاره دا گویا کہ الله دې هغه عذر سلب کړی دی زوی خیر اوس شو وشه دین دالو او دې لپاره دا وړي کې نه جوړه ان شاء الله غم نو الله پاک دې عمر سره دې عذر سلب کړ دې معنا دې عمر نه بعد عذر غیر مقبول دی عذر وسنګي لکه یا خدای پاک ما ته موقع د سوچ نو ملان شي یا خدای پاک زه خواړو پوښیو نو ما 40 پیتو ته جړې واوري بیا عذر سلب شي ونه سمانه د دې د عذر موقع ختم شي سوال دا لقوله تعالى اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ځکه چې دلیل دا دی چې الله کریم به پرز د قیامت وای ایتاله ما عمر نو در کړه دمره مقدار چې نصیحت اغسته پدې کې چې چا نصیحت اغسته او تاسو یې رون کې راغلو پھر سے قال حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعذر الله بس قال اعذر الله الى امرئ معنا ختم کړه الله موقع د عذر یاد شو د هغه انسان اخر اجله چې الله دغه نیټه د مرګ مؤخره کړی وي حتا بلغه 60 سنه چې شپېتو تر رسیدلی دي سابوي ابن عجلان هو ابو حازم بن المقبري وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس بن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في سنين همیشه زړه د بوډا ځوان په دوه خبرو کې سړی په عمر کې بوډا شي ورشي انتها د عمر تورسي لیکن دو چیزې چې کم ده کنه هغه قوی کیږي هغه نور قوت پذیر کیږي عمر کمیږي عمر په شا کیږي دو چیزې چې کم ده صادر د دین لره کا مقام پرې ونا څه تخت څه ها ٹھیک شو کنه فی حب الدنیا وطول الامل یو محبت د دنیا دی او بل وګدواله د امید دی د دنیا محبت چې دی هغه نور مضبوطیږي واقعي زړه بوډا شي نور مضبوطیږي طول الامل امیدونم سوا شي حالانکه دې د مازیګر نوري دی قال الليث وحدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرني سعيد وابو سلمة وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر مع اثنان حب المال وطول العمر رواه شعبة عن قتادة وذلك کې یکبر وي کنه انسان مشرکیږي بوډا کیږي ناغي سره د سيزم بوډا کیږي ويكبر معه دې معنی بس کوي انسان چې څومره عمر سوا کیږي نو معنی سوا کیږي ورسره د سيزونه خیال درای سوا کی ورته د سيزونه جی باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه صاد باب دې په بیان د قبولیت د هر هغه عمل چې عامل پاغي کی طلب کوي رضا د الله جی وبه قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود انه اقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل یعنی دی پی جندل او پیغمبر علی السلام او دارنګي دی یاد کړو د پیغمبر علی السلام نه مجتن مجها من دلوین اغا توکانی اغا عبد خلی چې حضرت په دې باندې غرزولې وي د خپل خلی مبارک نه او دا وب اغستې شوی د غبوکی د کوی د دوینا قال سمعت عبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا اله الا الله يبتغي به وجه الله الا حرم الله عليه النار وبه قال حدثنا قريبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله
ما لعبد المؤمن عندي جزاء ما لعبد المؤمن عندي جزاء نشته د یو بنده مسلمان ما څخه بدلا اذا قبضت صفيه کله چې زه هغه محبوب ترین شی واخلم د دنیا نه ثم احتسبه بیا دې انسان فغیبان الله نه د صبر طلبگار شي بس شي دې الا الجنه سوا د جنت نه او صفیه نه مراد سترګو نظر دی دا د انسان ډیر محبوب او دغه وجه دا چې په دې سترګو سره د محبوب سي ملاقات دی او چې سترګې ختم شي نو د محبوب ضرورت هغه تمنا او حسرت چې کوم دی هغه پاتې شي ولکه ته چې تاسو پلان لکه خبر به ته چې خپل پلار ګوري خو خوشحالي کې وکړي چې سترګې نسې سبا ګوري مور ته ګوري نو خوشحالي کې به چې سترګې دې نسې ته ګوري جماعت او قران ته ګوري خوشحالي چې سترګې نه سبا سوچ دا دې کې څه دي سره دي جی امانه چې سترګې د نوان نظر او ته په صبر کول کې جوړ شنو اعلی قسم انعام د جنت ته دي باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها باب دې په بیان د تحذير پیجنې يرونه خدلته د مراد ته پرهیز دی باب دې په بیان د دې خبرې چې پرهیز دې وکړي شي د سنا اغتر او تازګۍ د دنیا والتنافس فيها او رغبت او شوق کول پدې کې ولې پاره ما 3 بجې وځم نمته لګا ګورای دغه غره ته 3 بجې بس کو ان شاء الله ما کېدا وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله ابراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني وروة بن الزبير عن نصر بن مخرمة أخبره أن عمر بن عوف وهو حديث بني عامر بن لؤي وقال خبر ګورا د حدیث تاسو مخ کې ویل دي خو په دې الفاظو نه دی ویلي دا عمرو ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې دی د بني عامر ابن لؤي سره د دې معاهده او حلیفو او دا دمر عظیم شخصیت چې شهیده بدر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبر ورکړي چې نبی علی السلام با اصحابہ عبیدہ بن الجراح الى البحرين یاتی بجزیتها ٹھیک شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابا عبیدہ ابن جراح چې دی یو دا هغه عشره مبشرونه دي بحرین ته لګلو چې التنه جزیه راوړه بس د آل بحرین نه ټیکس او خو جزیه راوړه ټیکس وته نشویلې وکانه سرا صورت حال او حقیقت حال ذکر کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صالح آل بحرین بحرین ورسره صلح کړی و وامر علیهم علی ابن الحضرمی حضرت علی ابن حضرمی چې کوم نو دی پاغي امیر کړو فقدم ابو عبید یا شو مخدا حدیث تاسو ویل د شپې راغی ابو عبیده مال د بحرین راوړو چې قتل سارمو د ډیر فقرا را جمع شو او چې نبی اسلام چې ورته قتل نو مسکه شو پوښی د پیغمبر علیہ السلام یې سمو خیال د ابا عبیده د واپسې اسلام رسیدلې و دې الله پیغمبر دا ټیک د مال راوړنی او تاسو کې تقسیمو ما نو فسمعت الانصار بقدومه انصار د حضرت ابا عبیده دراتلو خبر واوریدا ووافت صلاه الصبح مع رسول الله صلی الله علیه وسلم پس موافقت کړو راتل د ابا عبیده حضرت صلی الله علیه وسلم څخه په وخت د سار مانځو جی ولما انصرف جمع فارس تعرضوا له دوی حضرت مخامخ شو تعریض شو تعرض منصب اعرضوا له مخامخ شو دته ادب وي اوس یو سره مال سراکا ټیک ته دې کې ګناه نشته ده او چې مشر څخه لاړ شي او هغه تسر داسې مخامخ کینی دا پوشي مشر خو مشري هغه پوشي چې دا سره ست طلب ست تمنا ست ارزو راوړي دا نو بیت غفلان کی لراله دي او کینه فتبسم حين راهم د مشرانو کار دای چې تبسم یو کا
فقال اظنكم سمعتم بقدوم ابي عبيده تاسو زګمان کوم چې تاسو اورید دا خبره چا با عبیده راغله دی و نو جابشن او هیڅ راوړیم دي قالوا اجل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمال پاپ شروع زیر واخله معنی خوشحالی واخله تاسو له خوشحالی د چمال راوړ دی واملوا امید وکي امید لره چې سبب ملاوي شي بس دین عمل را ثابت شو ها ما يسركم وانا واملوا ما يسركم اور امید حاصل کې دا غسیز چې تاسو به خوشاله کی ان قریب مال به تاسو له ملاوي شي تاسو به خوشاله شئ فوالله ما الفقر اخشى عليكم قسم دې په خدای چې زه فقیره او غربت باندې پتا سو نه یریږم معنی دا ده چې تاسو غریبانان شئ نو ماته د دینه خطر نشته د تاسو نه د جنگ او جدال خطر نشته د تاسو نه ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا یریکم چې وافر بشي پتا سو باندې دنیا کما بسطت على من كان قبلكم لکه چې دا دنیا خورشي او وافر شي او هغه چا چې تاسو مخکې تیر شوی دي فتنافسوها کما تنافسوها او شوي بیا دې چې کوم دي د دنیا سره رغبت شروع کله چې تاسو کې رغبت پیدا کیږي تیسو کنا یا فتنافسو فیا فتناف اوشی کما تنافسوها فتهلککم کما اهلکتهم او کچر دی دنیا پسی شوئے وتلهیکم کما الہتهم او تاسو لبا الها مشغوله بکی غافله بکی دی دیننا لکه چې څنګه غید دیننا غافله شو جی وفيه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي عبد الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاة ولا الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوض الان لا انظر لا تقل لا انظر زخامه غور وإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا قد مر في المغازي ودا حديث أغدي چهنا وي چې د شهدا او جنازه کیږي وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكبر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل ما بركات الأرض قال زهرة الدنيا فقال له دا حدیث هم تاسو مخکې ویل دی یادی درته نبی علیہ السلام فرمایلی دی بشک لوی هغه شی ته یریګم پتا سو باندې هغه څه دی هغه شی دی چې الله او باسي د ځمکې نه لپاره تاسو د ځمکې فائدې یعنی ما ته خطر ده چې دا څه وخت پتا سو راشي چې الله پتا سو باندې برکات الازرا بار کی صحابار کی چې ما برکات الارض قال زهرت الدنيا تر او تازگی د دنیا دا بس مثلا دا حدیث مخکې دوه درې ځله تیر شوی دی صحابه کرامو دا سوال وکړ چې د الله پیغمبر کله چې د دنیا برکات راخکار شي دا خو د خدای نعمتونه دي آیا دا نعمت الهی سبب دا ګناه ګرځي یا دا سبب د غفلت د آخرت نه ګرځي یا دا برکات سبب د تاوان ګرځي او د نقصان او د هلاکت ګرځي نبی علیہ السلام تاسو نه خبر باران وریږي شنه زرغون شي نو ساوري هغه خوري نو په دې شنو کې بعضی داسې شی وي چې هغه مضر وي چې ساوري وخوري نو څه شی وپړسيږي او بعضی دغه چې داسې اخر خاتمه ختم شي او بعض داسې چې څه شی وپړسيږي خوشوي نبي په دې باندې سولګي دستونه ولګي او د شخن شروع کی او چرګي وبېږي چې عبید اور شخن دي شروع کا نو هلاکت نه بچ او کې دیونه بيد شخن دیونه کا جو مرشه دغه په دنیا دا سرسبز او شاداب شه دي دا چې تاسو په دې ماړو شوي نو کې اوچر کې ده الله په لار کې مال ولګا او خرچه مو کو کو بس ټیک دا کینینو بس هغه شی دی جی فقال له رجل هل يأتي الخير بشر ختمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا دا سوال دی آیا خیر په شر راتل کوي نو حضرت د جواب نه خاموشي اختیار کړه صحابه تردید ظننا انه ينزل عليه من یقین راغی چې حضرت باندې وحی راځي
ثم جعل يمسو عن جبينه پوشکنه بیا حضرت د خپل تندین خپل او چول شو بیا اين السائل سائل کې ته قال فرمای انزم ابو سعید لقد حمدناه بس معنی دا چې مخکې دا سائل چې سوال کوي موږ په خفو او چې وای را له جواب حمدناه معنا منګه تعریف وکړه د دې سائل لفظي معنا دا شو منګه خو وګڼه دا سائل خوشاله شو په سائل چې شکر چې خسته سوال وکړي حين طلع ذلك قال لا يأتي الخير إلا بالخير طلع ذلك چراغ له ظاهر شو حتى لا يأتي الخير إلا بالخير خير خو ناراضي مگر په خیر باندې وان هذا المال حاضره حلوه دا مالونه چې دینو دا ډیر محبوب او خواږه دي حاضره شنه دي دلکش دي دلکش یعنی زړه دې انسان ورپسې زی او حلوه خواږه دي سره په مینوي وان كل ما انبت الربيع او هر هغه شی چې الله زرغونی په سپرلی کې یقتل حبتا او یلم او شګنا یقتل وجل کې حبتا لوجد بد حزمینا او یلم یا چې کوم له هلاکت تنیزی کوي الا اکلت الخضرا سوا دغه ساورونه چې خون کې دوی سبزی وي تاکل چې دی خوري حتا اذا امتدت خاسرتا تر دې چې داتې شي سوي راخ کله شي او پرسیږي ٹھیک شو استقبلت الشمس نو د نور ته متوجي شي فجترت وسشي پښخوان شي سشي خوان شي څنګه پیژنې کنه دا خوان د ساوري چې کمی د کارش نه لري نشي او بازي او بیا نن بازي او پای باندې خلوي وصلت او دې اوچرکیږي وبېږي او بالت مچاجو کی ثم عادت بیا دې راو په شفا کله تخري او دې ټیک شي وان هذا المال حلوه من اخذ بحقه هغه چې په جایز طریقې واغسته او ذا فی حقي فنعم المعونه هو ډېر مدد کړی شوی د مال د الله طرفنا ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وزير قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا حمرة قال حدثني زهد بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا جد قرني دوزل ویلو کدرزل قوم يشهدون ولا يسرون یا براشی او تاسو قوم چې یشهدون دوی به گویانی ورکی حالانکه لا یستشهدون طلب د گوی بتنی کړي شوی دا بتنی چې راته گوی کا اصل قسم دې په خله قسم دي ويخونون او دوی به خیانتونه کوي ولا یؤتمنون او دوی نه به تم د امانتدار نشي کېده اعتماد په څوک نه کوي وینظرون او منختون بمنی ولا یفونا پورا کوي بینا ويظهر فيهم السمن اور پیدا بشي پاغي کې سربواله وخه به زیاتی کی رسول الله ونشي او کنه اخیرا وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه من څه غوړه دا غوخه نه دي تاسو غوږی کتلی النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوما تصدق شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم بس هغه د کنه چې به اعتبار بشي او د دې معنی دا ته بدانه چې تکرار دی معنی دا چې اعتماد بینی را بشي او تاسو قوم چې محققيږي به گوي دوی د قسم نه او قسم د سنه مطلب یې څه شو به اعتبار وي بس از بقرتوا ترتوانی نه به قسم خیالي نه به شهادت خیالي جی وبه قال حدثنا قال حدثنا اسماعيل عن قيس سمعت حبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بدني وقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى ان ندعو بالموت لا دعوت بالموت ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ازوا لم تنصفهم الدنيا بشيء ولا اصابنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت حبابا وهو يبني حائطا له فقال ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقص بشک هغه مرګري زمنګ چې موږ نه مخکې شو لم تنقصهم الدنيا شيئا معنی یاد نو کم کړي دغې د ثوابونو نه د دنیا هیڅ شي کامل ډک ډک تللی دي په ثوابونو وان اصبنا من بعد شيئا لا نجد له موضع لا في التراب
هغې نه پس موږ باندې خزانې رالې اوس د خرج ځای نه ښکاري سوا د خاورو نه نو بس کوټه نړوه دا ښه نه ده دوباره جوړو دا چت خاصي دې باندې دا ښه نه دی دا دوباره جوړو بس نن سبا خلکو پیسې دغسې دي داسې نه کړي یاره چې په جمع راړي او دې سړي ته چې دی چترال نو ورته طالب راولي ملګری سبق دپاره ها جي وبه قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن عباد قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول الله يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا الى قول من اصحاب سعيد قال ابو عبد الله سعيد جمع سعر وقال اور د اور بل کړی شوی او مجاهد الغرو په مان د شیطان دی وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن ابراهيم القرشي قال اخبرني معاذ بن عبد الرحمن ان ابن عبان اخبره قال اتيت عثمان بطهوره وهو جالس على المقاعد فتوزع فاحسن الوضوء ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توزع وهو في هذا المسجد فاحسن الوضوء ثم قال من توزع مثل هذا الوضوء ثم اتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا بس امام بخاری لا تغترو دی پاردار روایت راوړه او دی پر د عاشی او نقطه لیکل ډیره مزدار ده دی ځکه لا تغترو ول راغی معنا حدیث کې خود مغفرت الذنوب وعده شو په سبانه په عادت باندې دلته وی لا تغترو معنا په دې مدو کې چې تا عادت وګ جو پاک بکړې شي بلکې د عادت نه بعد هم د الله په مشیت په پاکي او د الله په رضا په پاکيږي نو د عادت باندې به اعتماد نه ساتي په څه به اعتمادي الله په ذات باندې جی قال ابو عبد الله هو عمران بن ابان دا عمران ابن ابان چاته وی دي خبري دا مخکې دا روایت دي ذکر کړو معاذ ابن عبد الرحمن ان ابن ابان اخبره دا ابن ابان نوم سره عمران دی دا حضور ترمذی نو راغله دا راکتل تعالی پکار دلته زور مال